المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بتندحة يقدم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الله تبارک وتعالى چې موږ او تاسو دا زندگی را کړې ده، د دې یو خاص اهمیت دی او د دې یو خاص قدر دی چې باید هغه وکړل شي، د دې نه فایده واخیستل شي او دا د الله رب العالمین په عبادت کې مصروف کړل شي. زندگی په څو قسمه ده، په څو مرحلو کې ده. اولنۍ مرحله د دنیا زندگی ده چې موږ او تاسو پکې اوسېږو. د دې نه بعد چې کومه مرحله راځي هغه د قبر زندگی ده چې هغې ته برزخ ویلی شي. د هغې نه بعد د قبر نه راپاسېدل دي او د هغې نه وروستو هغه همیشه او ابدي زندگی ده چې یا د جنت طرف ته انسان ځي او یا د جهنم طرف ته انسان ځي، یا په نعمتونو کې وي او یا د جهنم په اور کې وي. نو بهترین خبره هغه ده، عاقل انسان هغه دی چې هغه دغه د زندګۍ د دنیا زندگی چې کم ده هغه د آخرت زندگی د پاره تیره کی او د آخرت د زندگی نه دا زندگی قربان کی او د عباداتو نه کار واخلي او د فرصت نه فایده واخلي. څومره زندگی به موږ کوو؟ اسې که موږ سوچو که زموږ به څومره زندگی که نن سبا وخت کې یو کس 100 کالو ته ورسېدو نو اخباراتو کې او خبرونو کې نامې را چې فلانې 100 کالو ته ورسېدو، 100 کالو ته ورسېدو، ډېر زیات عمر دی ده. لیکن کله موږ دا سوچ کړی چې د قبر زندگی د دنیا د زندگی نه ډېر اوږدېږي، کله کله هغه د دنیا د عمر نه ډېر زیات شي. که موږ د صحابو دور ته سوچ وکړو، یو صحابي راواخلو عثمان رضی الله تعالی عنه چې هغه شپږ دېرش یا د 15 هجري کال په آخر کې هغه وفات کیږي او موږ چې اوس کوم هجري کال کې روان یو 1429 یعنی تقریبا څه د پاسه 1400 کاله د هغه په قبر کې وشو. آیا د هغې زندګي 1400 کاله وه؟ آیا د صحابو زندګي 1400 کاله وه؟ کله کله د قبر زندگی د دنیا د زندگی نه اوږدېږي. که موږ د خپل پلار نه د خپل نیکه تپوس وکړو، د نیکونو تپوسونه وکړو، نو کیدای شي هغوی 40 کاله او 80 کاله دنیا کې تیر کړي، لیکن د قبر زندگی د هغې نه ډېره راځي. نو بهترینه خبره دا ده چې دغه د قبر دغه اوږده زندگی چې الله په دې باندې عالم ده چې کله به قیامت قایمیږي دا په عبادت کې تیره کړو، د دې نه فایده واخلو او دغه رنګې د دغې اوږده زندگی چې کوم دغه ښایسته کړو او د دې نه وروسته ابدي زندگی هم په هغې باندې ښایسته کړو. که موږ سوچ وکړو دنیا زندگی ته آخرت زندگی او بیا په قیامت کې راپاسېدل ته هغې ورځې اوږدوالی چې الله رب العالمین هغې ورځې له څومره اوږدوالی ورکړی چې یو ورځ 50,000 کاله ده، نو انسان به خامخا دې ته مجبور شي چې هغه د زندگی د هغه زندگی چې الله ورکړی دی دا په عبادت کې تیره کړي، دا په فرصت کې تیره کړي. که موږ 80 کاله زندگی وکړو، 100 کاله زندگی وکړو، یو عام سوچ په خپله زندگی باندې واچو، 10 کاله ماشومتوب، 10 کاله مرض، همدغه رنګې بوډاوالی، ماشوموالی، په ورځ کې 8 غنټې چې کوم دی هغه موږ خوب له ورکو، ضرب ورکه خپل زندگی که 80 کالو کې او 100 کالو کې هغه اصل زندگی چې عبادت باندې مشموله ده او عبادت پکې دی هغه زموږ د 80 او 100 کالو کې چې راجمع کړو ټول په 15 کاله یا 6 کاله هغه زندگی چې په هغې باندې موږ بچ کېږو، هغه زندگی او هغه اعمال چې په هغې باندې موږ قبر کې کامیابیږو، هغه اعمال چې موږ په جنت ته ځو هغه زموږ د 80 او 100 کالو کې 15 کاله جمع شي، مشکله ده. الله رب العالمین ته موږ او تاسو باندې رحم وکړي، الله دې موږ له د عبادت توفیق راکړي او دا دعا همیشه دپاره پکار ده چې اللهم اعنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. الله رب العالمین نه د عبادت توفیق غوښتل پکار دي چې الله رب العالمین په دغه لنډه مختصره زندګۍ کې موږ له د عبادت توفیق راکړي او دغه عبادت د موږ او تاسو نه بیا قبول هم کړي په خپل دربار کې. وصلی الله علی النبي محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.